مشر راشي ستا پیر راشي په ایمان وایه تاسو پاس سئ چغې شروع کې که شروع نه کې جواب را کوئ که نه کوئ ټول وایه په ایمان یې داسې کېږي که نه کېږي دا تیل چې کوي دا شرک نه دی چې بریلی یې کوي هغه شرک دی چې ته یې کوي هغه جایز دی ستا مشر چې راشي ستا مشر رب دی او د بریلیانو مشر چې راشي هغه هېڅ شی هم نه دی داسې ده هلکه همداسې غلطي کوو که نه کوو الله فرمایي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا الله فرمایي شته دي داسې خلک چې هغوی د رب نه علاوه نور خلق په خدای باندې نیولي په نور خلق یې رب سره برابر ګرځولي بوتان یې ته جوړ کړي شریکان یې ته جوړ کړي الله من خو شریک ته نه دی جوړ کړی الله فرمایي یحبونهم کحب الله داسې په مین دي لکه چې سړي ته په چا مینې دل پکار دي مشر راشي په یو بل سورېږي او لاس ورسره میلاوي دا مینه تجاوز نه دی هلکه چې کله لیډر راشي مشر راشي دا زمونږ موحدین وروڼه دا په یو بل سورېږي نه ستړي مشت دپاره هلکه ټیل کوو که نه کوو ټیکې وهو که نه وهو ولې ستا د دې مشر لاس کې جنت دی هلکه تا ته دا پته ده چې د لاس میلاول څه شی مستحب یا سنت دې نه بره دي مصافحه یا سنت ته یا مستحب ده هلکه په دې درجو ځان پوه کې ګپ نه لګوم مسله بیانوم لاس میلاول زیاد نه زیاد سنت دی دوه خبرې بل طرف ته ګوره یو طرف ته سنت دی لاس میلاول سنت دی دویم طرف ته مسلمان ته ضرر نه ورکول فرض دی څه شی مسلمان ته ضرر نه ورکول مسلمان ته تکلیف نه ورکول مسلمان بې عزتي نه کول دا فرض دی څه معنا یعنی مسلمان لا ضرر رسول حرام دی مسلمان لا ټیکې او ټیلې ورکول حرام دی مسلمان ته تکلیف رسول حرام دی نو چې ته فرض پرېږدې او د حرامو ارتکاب کوې دا سنت ادا کېږي دا ته په ایمان ووایه ته دا سړي سره لاس میلاول ایمان ګڼې ده تا رب جوړ کړی چې د پیغمبر سنت د الله حکم ورته ماتوي او د سره لاس میلاووي خو مطلب دې دا دی چې دا د الله د حکم نه اوچت سړی نه پوهېږي پوه شوې لاس پورته ستاسو دې په رب قسم وي چې پوهېدی لاس پورته نه کوې دا د پوهېدلو مسله ده کم از کم چې موږ تاسو که د نوره دنیا پوهېږي که نه کم خلک چې زما بیان اوري او کیني هغه دې په دې خبره پوه شي مفتي منیر شاکر راغلی دی راغلی دی که نه څه شی دی ښکلې شوي دي لکه یې شوې ده جنت ټکټ ته ورسره د رب العالمین شریک دی د ده لاس کې څه شی دی چې ته د ده سره لاس میلاولو دپاره بل مسلمان نه ټیله ورکوې هېڅ ضرورت نشته په خبره مې پوه شوه الله فرمایي یحبونهم کحب الله مینه کوي د غیر الله سره دا خلک په شان د مینې د الله الله سره چې څنګه مینه پکار ده غایبانه الله باندې داسې مینې الله متعلق چې څوک خبره کوي ته تک سور شي غوسه کېږي جګړه کوي که نه کوي همدارنګې په ایمان وایه غایبانه ستا لیډر پسې چې څوک خبرې وکړي تک سور کېږي جګړه کوي که نه کوي جواب مو رانه کړو لیډر پسې شا څوک خبرې وکړي رښتیا هغه لیډر کې غلطي وي رښتیا ستا لیډر کې رښتیا هغه ګناهي ستا په استاذ کې رښتیا هغه ګناهي ستا په شیخ او په پیر کې رښتیا هغه ګناهي او چې څوک یې ووایي تک سور جګړه کوي که نه کوي
یحبونهم کحب الله شو کنه شو په دې خبره به موږ څوک پوهیږي او کله به ځان پوهیو ستا په مخ کې چا وویل چې یاره پلانی عالم پلاني ځای کې دا کار وکړو د سنتو خلاف یې وکړو ته په دې جګړه ولګې ووایه چې یاره که داسې یې کړي ډېر به دې کړي په دې ته کفر ته وځو او په دې کفر ته وځې چې کله ستا مشر ستا پیر ستا استاذ ستا معشوق ستا محبوب ستا لیډر یو د اسلام خلاف کار کړی او چا قرآن پیش کر حدیث پیش کر چې یاره ستا استاذ ستا پیر ستا باچا صاحب خود قرآن د دې آیت خلاف کړی او چې ته اوس د دې آیت په مقابله کې د خپل مشر مخالفت کوي تا نه لوی کافر دنیا کې بله تا ته به هېڅوک کافر نه وایي خو رب په نس باندې تا نه لوی کافر بل نشته ځکه چې یو طرف ته آیت دی بل طرف ته ستا مشر پلار تره نیکه یا پیر یا لیډر یا استاذ دی ته د الله د آیت په مقابله کې د خپل مشر دفاع کوي او د آیت دفاع نه کوي کفر هم دې ته وایي څه شي ته وایي الله فرمای ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله خلق رب سره شریکان نیولي او داسې مینه ورسره کوي لکه څرنګه مینه چې رب العالمین سره پکار ده کما جګړه چې رب العالمین په سر پکار ده کما دفاع چې د رب العالمین پکار ده څومره سر کېدل او غوسه کېدل چې د الله په وجه پکار دي هغومره غوسه هغومره مینه هغومره جګړه هغومره بدي هغومره دوستي دی د خپل لیډر او د مشر په وجه کوي اے د ورمړو مسلمانانو ستاسو په توسط باندې د نیټ په توسط باندې د تمامي دنیا مسلمانو ته وایم ښه غوږونه کلاو کې یاد وساتئ دوستی او دشمنی دا صرف د چا دپاره پکار ده یو رب دی هغه رب په وجه به د خلقو سره دشمني وي د هغه رب په وجه به د خلقو سره دوستي وي یو سړی دی د رنګ نه ډېر تور دی شکل نه ډېر بدرنګ دی ستا ورسره نه لګي هغه ستا د پولي پټي دشمن دی هغه تاله څپېړې درکوي خو چې کله هغه کلمه ویلې ده کله هغه مسلمان دی کله هغه چې رب مني نو ستا رب په قرآن کې ویلي چې انما المؤمنون اخوة نو هغه تک تور بدرنګ سړی که ستا نه شل مړي کړي دي بیا به هم ته اسلامي ورور ګڼې که نه دې ګڼلو نو ته لوبې دي نه کله چې هغه غریب و فقیر و تور مسلمان باندې د کفارو د طرفه مشکل راغی نو ته به د هغه ملګرتیا کوي ولې ځکه چې دوستي و دشمني د چا په وجه ده دې ته ولا و برا مسله وایي چا سره چې دشمني کوي هغه به هم د رب په وجه کوي چا سره چې دوستي کوي هغه به هم د رب په وجه کوي هندوانو کې څومره ښکلې ښکلې ښځې شته ته یې کوې هندوانو کې ښکلې ښځې شته که نه شته نو ستا چې ورته زړه وشي ته نکاح کولی شي ولې ورسره دشمني کوي هندو خو تا سره څه بد نه دي کړي ځکه چې الله په وجه دې ورسره دشمني ده او کوي به ورسره دشمني